الله رب العالمین په دې دنیا کې د بندګانو ته مختلف قوتونه ورکړي د انسان لچ الله رب العالمین سم ورکړي دي د دې د پاره ورکړي چې دې په د الله رب العالمین رضا ولټي دا څومره وسایل او ذرایع او قوتونه چې د سره مهیا دي چې دې به ځان له د آخرت کور آباد کی قران کریم کې الله رب العالمین په سورۃ القصص کې د قارون واقعا چې ذکر کړي چې هغه الله رب العالمین ډیر مال او دولت ورکړو الله رب العالمین فرمای وآتیناه من الکنوز الله فرمای موږ هغه ته خزانه ورکړې وي او داسې خزانه الله رب العالمین ورکړې وي چې د هغه چابیانې قوت والا کسان راجم شي او هغه اوچتای نو الله پاک فرمای دغه قوي خلق دا به د هغه چابیانو د اوچتولو نه عاجز شي داغه د خزانو چابیانې دومره ډېری دي بیا داغه خزانه او داغه مال او دولت په څومره ډېری اوس دغه قارون ته الله رب العالمین د دنیا ډېر مال او دولت ورکړي دي او دغه قارون په دغه واقعه کې الله رب العالمین یو حکم بیان کړي او ترغیب ورکړي دي الله پاک فرمایي وبتغي فيما آتاك الله الدار الاخره الله رب العالمین چې در لسم در کړی دي نو په هغه کې د آخرت کامیابی ځان له ولټاوه د الله رب العالمین رضا پکې حاصله کا ځان له په د آخرت کور آباد کا اوس دا الله رب العالمین دغه قارون په دغه واقعه کې ذکر کړی دي په سورۃ القصص کې بیان کړی دي او د دې خطاب په دغه سورۃ مبارکه کې دغه قارون ته دی چې تعالی الله رب العالمین د دنیا دومره ډیر مال او دولت درکړي دي نو په دې کې د آخرت د پاره د الله رب العالمین د رضا کولو د پاره لټونو کا ته د خپل مال او دولت د آخرت په کامیابی کې راولا د آخرت په آبادولو کې راولا د الله رب العالمین پر رضا کې اولګوا نو څنګه چې الله رب العالمین دغه حکم قارون ته کړی دی د قشانت دا حکم د الله رب العالمین هر بنده ته دی ځکه چاله به الله رب العالمین د مال قوت ورکړي چاله به الله رب العالمین د بدن قوت ورکړي چاله به الله پاک د سوچ او د فکر قوت ورکړي چاله به الله پاک ذہانت ورکړي چاله به الله د قام او د قبيله وسو طاقت ورکړي او چاله به الله پاک د علم او د دین طاقت ورکړي نو الله رب العالمین فرمای وبتغي فيما آتاك الله تو اولټوا په هغه څه چې الله درکړي دي دا د سره تړلې نه ده چې مال درته حاصل دی نو آخرت پکې اولټوا ځواني د ته حاصل ده نو آخرت پکې اولټوا ذهني قابلیت د سوچ او د فکر مهارت دا درته حاصل دی نو آخرت اولټوا ځان لا د دین اسلام پویا د قران کریم علم درته حاصل دی نو ته د آخرت کامیابی اولټوا ځان لا نو دا حکم د انساني هر یو قوت سره تړلې دی د دې وجنا د الله رب العالمین بندگان هغه دغه حکم مکلف دي چې دی هر یو قوت او هر لمحه او هر لحظه د الله رب العالمین د رضا لپاره او د آخرت د تیارې لپاره استعمال کی دا څنګه د چې زمونږ او ساسو د تمام قوتونو او د ذرایع او د وسایلو محور او مرکز او مقصد دا د دنیا زندگی وګرځي جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک چې کومه دعاګانې منقول دي
حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمایل اللهم لا تجعل الدنيا اکبر همنا، یا الله پاکا زمون چې کوم غټ غټ مقصدونه دي چې زمونږ د هغې له توجه او هغې کې مو اهتمام دی او هغې ته مو نظر او قصد دی، الله پاکه دنیا په هغې کې اونه ګرځې ګورې، هسې نه چې زمونږ په لوی لوی مقاصدو کې مونږ دنیا ور داخله کو او زمونږ د ټول نه لوی مقصد دنیا وګرځي. الله داسې مه کوه. اللهم لا تجعل الدنيا اکبر همنا ومبلغ علمنا، الله زمونږ چې څومره پوهه ده د هغې مبلغ، د هغې انتها او د هغې خرچ هغه هم ګورې الله دنیا مه ګرځوه، هسې نه چې زمونږ ټوله پوهه صرف د دنیا دپاره وي. الله داسې مه کوه. وغایت رغبتنا، او الله زمونږ د رغبت او د محبت او د توجه انتهام دنیا مه ګرځوه. الله جناب نبی کریم علیه السلام مبارک باقاعدګۍ سره دغه دعاګانې غوښتلې دي او ما تعالی تعلیم را کړی دی چې دا دعا غواړه چې اللهم لا تجعل الدنيا اکبر همنا ومبلغ علمنا وغایت رغبتنا، چې دا دعاګانې غواړه د الله رب العالمین نه. ولی زما استاد زندګۍ مقصد دا نه دی چې زمونږ غټ غرض او مقصد زمونږ د قوتونو محور او مرکز دا د صرف دنیا وګرځي، دا زما استاد زندګۍ مقصد نه دی. ځکه الله رب العالمین فرمای وابتغي فيما آتاك الله الدار الاخره، آخرت کور لټوا، دا ټول قوتونه د آخرت په تیارې کې صرف او استعمال کا. د دې وجنا د خپل زندگی، د خپل وسایل، د خپل قوتونه، د خپل ذرایع دا په داسې کارونو کې استعمال کو چې زمونږ د آخرت په فایده باندې راشي. امام شمس الدین ذهبی رحمه الله سیر اعلام النبلا کې ذکر کوي، یو لوی محدث ابو محمد عبدالغنی رحمه الله، دا یو لوی محدث د خپل زمانه و، دل الله پاک په مختلفو علومو کې مهارت ورکړو، لوی عالمو. یو شاگرد هغه فرمایي وی ابو محمد عبدالغنی رحمه الله چې بد اصفهان په بازار باندې تیرېدو نو د زیارت د پاره به د بازار خلق په صفونو کې ولاړو، دته به یو طرف تم قطار جوړ شوی او بل طرف ته هم قطار جوړ شوی او دغه لوی محدث په دغه خلکو د قطار په منځ کې روانو، خلق به زیارت ته په انتظار باندې. او دغه شاګرد فرمای کچرتا دا لوی محدث او دغه شیخ وی دا د اصفهان په علاقه کې پاتې شوی وي او دای اراده وی چې د دې ځای د ټول ملکیت په ما پشي شي او د دې ټول علاقې بادشاہ زشم او مالک زشم، دا اراده وی نو د ټول اصفهان بادشاہ او مالک په ګرځیدل. دومره د خلکو تعلق او عقیدت او محبت ورسره. او چې کله به وي د جمعې د مونځ دپاره راووته او دی به جامع مسجد ته را روان هو نو خلک به په انتظار صف در صف ولاړو او د ده سره به مصافحه کوله او د سره به لاس بل جنګو د برکت د حاصلولو دپاره. داسې الله رب العالمین مقبول ګرځولی و، داسې لوی شخصیت و. خو چې کله دغه عملی ژوند ته وکتلی شي چې دا دومره لوی علم ولا الله رب العالمین ورکړو، دغه ټول پوهه د دین اسلام د الله رب العالمین د رضا دپاره د آخرت د تیارۍ دپاره استعمال کړه، دا خو بالکل مسلمه ده. خو د دې سره سره وی د دنیا څومره مال او دولت چې به کله رالی، کاغه سره زر او سپین زر دي، کاغه جامه او پیزار دی، کاغه نور نقدیات او د خوراک سکاک سامان دی، هغه به خپل کور ته نه لیږل بلکې هغه به په عوام مسلمانانو باندې تقسیمول چې زمانه الله رب العالمین خوشاله شي، چې زمانه الله پاک رضا شي. او تر دې پورې دغه لوی محدث متعلق راځي وای د شپې په تیاره کې به چې چا به ورله اورل وړلیو
غنم جوار دا هغه اوړه به راوړلې دانې به راوړلې وي هغه به راواغستې او د شپې په تیاره کې با په د خپل علاقه کې ګرځېدو او کور په کور باندې به دغه تقسیمول او چاله به پتم نه لګېدل چې زما د کور او زما د کوڅې ته دا غنم او جوار یا دا اوړه چا راوړلې دي چا به جامه او پیزار راوړو هغه کپړې به راواغستلې او دغه د شپې په تیاره کې به تقسیمولې او چا باندې دا نه ظاهر کړی دي چې زه څوک یم دا تعالی چا راوړلې دي چا به درهم او دینار راوړو هغه به د خلکو په منځ کې تقسیم کو او تر دې پورې یو بل شاګرد ذکر کوي وای ما به د الله رب العالمین د رضا د پاره په غربا او مساکینو باندې خرچه کوله وای داغي چې کوم قرض پیسې په ما باندې راوړې دي وای زه به سحر لاړم او ما به هغه کس ته او دکاندار ته به مې ویل چې دغه بقایا پیسې ما ته څومره دي چې دا درته ادا کړم وی هغه دکاندار به ما ته وی چې بیغمه شه هغه پیسې خو ادا شوي دي ستا په ذمه خو زما پیسې نشته هغه ادا شوي دي چې وی ما به معلومات وکړو دا به دغه حافظ عبدالغني رحمت الله علیه چې زما په ذمه باندې کومې قرض پیسې هغه به هم دکاندار ته ادا کړي او زوی یې په خپله فرمایي وی زما والد صاحب له به خلکو د دنیا ډېر سامان راوړو خو چېرته کور ته یې نه دي رالیږلي که الله رب العالمین د دین پوهه ورکړې وه د هغې استعمال د څه دپاره د الله رب العالمین د رضا دپاره د آخرت د تیارې دپاره د وفات په ټیم کې دغه خپل بچی ورته فرمایي چې بابا ستا له څه غواړي دغه محدث لوی عالم او دغه شیخ د زمانې ورته وایي وی زما له دا غواړي چې صرف د الله رب العالمین زیارت ماته نصیب شي او د الله د مهربانۍ مستحق وګرځم چې الله را باندې رحم وکي او چې کوم خلک دغه وفات په ټیم کې راجمع شوي دي هغې ته په ډېر شدت سره تلقین ورکو وی په دا مجلس کې د دنیا خبرې مه کوئ وی ما ته د الله رب العالمین د نامې ذکر شروع کړي د دنیا خبرې مه کوئ د الله پاک نوم اغستل شروع کې د الله ذکر شروع کې وی دغه مجلس کې دغه حاضرینو د الله رب العالمین نوم یادو د الله ذکر کو دغه مجلس والا چې کله پاسې دل واپسی کوله نو دا بچی وی دی والد سے ما ته اشاره وکړه چې یو کتاب راواله او د یو ملګری ته حواله کا وی چې زه کله کتاب پسې پاسې دم او واپس رالم والد صاحب وفات شوی دی نو ګوره د دنیا له دغې جون چې کم صلاحیتونو کاغه د دین سره تعلق ساتي کاغه د دنیا سره تعلق ساتي هغه ټول صلاحیتونه د څه لپاره استعمال کړو د الله رب العالمین د رضا لپاره د آخرت د کور د آبادولو لپاره ځکه الله رب العالمین فرمای وبتغي فيما آتاك الله الدار الاخره چې الله رب العالمین سم در کړی دی د آخرت کور پکې ځان له اولټوا اسنه چې د دنیا دا څومره مال او دولت او د دنیا دا قوتونه او ذرایع او وسایل دا ته د دنیا لپاره وګڼي د دنیا دا ټول اسباب اسنه چې صرف د دنیا لپاره په استعمال کې راولي بلکې دا د آخرت د تیارې لپاره دي او بیا الله رب العالمین فرمای ولا تنس نصیبک من الدنیا الله فرمای ته ګوره د دنیا خپل حصہ مې روا د دې وجه نه بعض بزرگان فرمای چې د دنیا ستاسو حصہ ده وای دغه د کفن کفړه ستاسو حصہ ده الله وی دا مې روا په دنیا کې صرف ستاسو دغه حصہ ده چې په دا کم کفن کې د قبر پتیرو کې خودلې شي دا ستاسو په دنیا کې حصہ ده او د دنیا حصہ ستا هغه ده چې ستا په بدن باندې ستا د سجدو په ځایونو ستا د غسل نه بعد د کافور هغه خوشبو ولګولی شي وای دا ستا د دنیا حصہ ده وای دا مه ایروا دا به تا ته میلاویږي دا نور د دنیا چې څومره اسباب دي دا به د آخرت د تیارې لپاره راولي دا به د دنیا د غفلت او د دنیا د ژوند د خرمستو د بېدینو دپاره په کار نه راولي د هندوستان په دغه ځمکه باندې یو لوی محدث او لوی عالم تیر شوی دی شیخ العرب والعجم سید حسین احمد مدنی رحمت الله علیه هغه خپل کتاب خطبات الصدارت کې
دا غلوی عالم او محدث تذکرہ کړی دا او دا تذکرہ صرف په دې بنیاد باندې کړی دا چې د مسلمانانو شان به څنګه د دوی ربط او تړون د دین اسلام او د فکر آخرت په بنیاد باندې به څنګه نو حضرت مدنی رحمت الله علیه فرمای چې د مسلمانانو مشران دا غوی رهنماګان چې دا غي د پر د جون تیرولو نمونه او ماډل لې پاغه کې د یو عالم شیخ علی متقی رحمت الله علیه تذکرہ کړي دا چې د زمانه بادشاہ داغه د ملاقات د پاره سفارشونه را لېږي درخواستونه را لېږي وزرا را لېږي چې دا لوی عالم او محدث د زمانه پاره د ملاقات لغوند ټیم مال راکی زدل دعوت ورکوما چې دې صرف زما دعوت قبول کی وای دا لوی عالم او محدث چې د ډېر د باچا د ډېر اصرار نه بعد کله هغه ته ټیم ورکو نو شرایط ورته کې خودل چې ستا دعوت قبولوم او چې کله زه درشم په کم ځای کې چې ناس ته زما زړه غواړي هلته به کښېنم چې څه خوراک زړه غواړي هغه به خورم او چې څومره ټیم تیرول غواړم اقا ټیم به تیروم په دې کې به ورې په ما باندې بیا ته هلته اصرار او زیاتې نه کې چې نه دا اخره دلته کېنه یا ایثار شه وایي دغه لوی محدث لوی عالم چې کله د دغه دعوت ځای ته ورسېد هغو بادشاهانو وزرا دي دنیادار خلق دي قالینونه غوړېدلي دي او لوی انتظام شوی دی او تخت تیار شوی دی او خوراکونه قسم قسم پراته دي وای شیخ علی متقی رحمت الله علیه چې داسې دا منظر ولیدو نو چې کومه دروازه باندې ننوتیو د هغې دروازې په خوا کې کېناسته زه ستاسو په تخو په قالین باندې نه کېنم وی تا ته ما ویلو چې کوم ځای کې زه کېنم هلته به کېنم ته به ما باندې بیا اصرار نه کې هغه دروازې خوا کې کېناسته او بیا خپل جیب نه سړه ډوډۍ راوویستله او هغه ډوډۍ خوړل شروع کړو وی تا ته ما ویلو کنه چې څه به زه خورم هغه به زما خوښ ما باندې به ته اصرار نه کې زه خپله خوښه باندې خپله ډوډۍ خورم او د هغه روټۍ نه څو وړی وخوړې او خپل څادر یې په اوږه کړو را روان شو وی تا ته ما ویلو چې څومره ټیم زه تېرول غواړم هغه ټیم به تېرو اوس دې له الله رب العالمین په دې دنیا کې دومره لوی حیثیت ورکړی چې بادشاهان هغې ته منت کوي خو د هغې دغه حیثیت د الله رب العالمین سره قرب او هغه تعلق د دنیا د پاره نه استعمالي چې د دنیا په مقاصد او په اغراضو یې ککړ کی بلکې هغه خالص تعلق د الله رب العالمین د رضا او د آخرت په فکر کې استعماليږي هغه تعلق هغه رنګ پاک او خالص وساته ولې په دې تعلق باندې زمانه الله خوشاليږي په دې زما آخرت والا کور جوړيږي دغه محدث ته کنه په هندستان کې د سلطان محمود غزنوی رحمه الله آمد شو نو دغه سلطان محمود غزنوی رحمه الله سفارش راولېګو چې د دې عالم سره د ملاقات ټیم پکار دی دغه شیخ علی متقی رحمت الله علیه هغه ته ډېر سفارش نه بعد د یو قاضي په واسطه باندې ټیم ورکو د باچا سلامت سره ملاقات وشو چې کله دغه شیخ واپس روان دی نو بادشاہ ورته یو شکرې د پیسو نه ډک کړه او دای دغه عالم سره رخصت کړه چې کله هغه قاضي دغه عالم رخصتو هغه شکرې ورته ونیوله دا عالم ورته دا سدي وای دا بادشاہ تعالی تحفه درکړې ده وای دې کې سدي دا هغه زمانه د لکاو روپے ورکړې وي هغه عالم هغه ټوکرې را واغست او هغه قاضي ته وی دی تعالی درکړې مال د ضرورت نشتا په هغه ځای کې او هغه مجلس کې وته هغه شکرې پرې خو دا او هغه پیسې پرې خو دی او دغه رنګ خالی لاس روان ولې دا الله رب العالمین دا ربط او تعلق دا د الله د رضا د پاره دی دا د دنیا د مال د پاره نه دی دا د دنیاوی اغراض او مقاصد د پاره نه دی نو بندل چې الله رب العالمین کم صلاحیتونه ورکړي ک د مال او دولت او د دنیا ظاهری کاغه سره د دینداري کاغه سره د ذهانت د الله رب العالمین د تعلق چې څومره صلاحیتونه قوتونه دي الله پکې خاص صفات پیدا کړي دا ټول به د پاره استعماله وبتغي فيما آتاك الله الدار الاخره دا به د اخرت د کور د پاره استعماله او دغه حکم الله رب العالمین کړی دی
نو سرونو منګ او تاسو پر خپل ژوندۍ باندې سوچ کوو کنه چاله الله پاک جسمانی صلاحیت ورکړي دی د خو صحتمند دی په صحت برابر دی تا د خپل صحت د آخرت د تیارې د پاره څنګه استعمال کو د آخرت د تیارې د پاره خو بتا ال استعمالو چې ته سحر وختي د اذان आवाज سره غوږو کېدا او ته پکټ کې ناس وي او دعا دی ویلې چې زه خورا بیدار شوم الله تعالی صحت را کړل چې دا فرض موږ خو د جمع سره حکم کنا د فرض موږ د فارغ شو چې اوس خو د قران کریم لک تلاوت مسنون اذکار او رات دعاګانې خوې مکنه د اشراق د منځ پر خلق کینم کنا دا خو الله پاک مال دا جسم او دا قوت را کړی دی دا ځواني را کړی دا چې دا خو زه دغه پکې ولټوم کنا آخرت ولټوم آخرت آباد کم الله خوشاله کم دغه عبادت او نفارق شوما د دنیا حلال رزق ځان لګټم دا د ګټه وټه او د نوکرۍ او د تجارت او د معاملات او د دکاندارۍ وس چې الله پاک را کړی دی او دا خيارتوب را کړی دی اوس په دغه ټولو کاروبارونو کې زه د شریعت مطابق او چلیږم چې زما په آخرت آباد شومان الله خوشاله شي دا سم کړی نه کاروبار خو زما استاد خپل خوخه دی زه آنلاین کاروبار کوم زه د گاډو دا غسلو خرڅولو کاروبار او روزگار کوم زه پراپرټي کوم زه نور د دنیا لین دین کوم زه نوکری کوم تجارت کوم نو پدې کې ماته د شریعت او د دین د راهنمایي ضرورت نشته نو الله سوشل کاله ګټه وټه وکي ځان ستړي کی او چې اخره کې ضرب ورکې د دین اسلام د اصول مطابق ټول حرام ځان لګټلي ځان هم ستړي کړل او حرام مالک ورته چلولې دي او زمونږ او ساسو د لا علمي وردا عذر نه دي چې علماء ته پته نه و ځکه زما او شریعت او دین اسلام ما او ته دا ویلي دي چې ته د 100 روپو کاروبار شروع کې دا غین وړاندې به د عالم او د مفتی سره کېنه چې یره دا کاروبار شروع کوم د دې متعلق ما ته شریعت څه ویلي دي زه د خپل 100 روپے غر کې نه کم چرتا موږ د زرګاو د لکاو روپو کاروبارونه کو او په داسې طریقو باندې یو چې خپل حلال پیسې په حرامو کې ککړې وو بیا د ماسپخین او د مازیګر او د ماقام او د ماسوتن ټیم راځي دا ټول اوقات باندې سوچ کوه کنه چې دا الله رب العالمین په دې کې څه درکړي دي او تا په کم سیس کې آخرت لټولې ځه تا په کم سیس کې د الله رب العالمین رضا لټولې ده تا د خپل پته ولګي چې لکه ما ته خو الله دا حکم کړی دی زما خو دې کې نتیجه صفر ده نو چې زما استادغه حساب کتاب سره صفر راووته موږ به د آخرت په اعتبار چې بیا پرشتیم در باندې گواہی کوي دا اندامونم در باندې گواہی کوي ساغه عمل نامم در باندې گواہی کوي دا ټیم در باندې گواہی کوي دا زمکه در باندې گواہی کوي د معاملات شریکدار در باندې گواہی کوي پیغمبر در باندې گواہی کوي نو رزلټ پرې سی بیا